د انټي نن سبا یو بیجا استعمال روان دی د مری سړي معمولی خرابوي اګه موږ ډایرک زو یو پرسکرایبر سره مشوره نه کوو باقاعده د فارماسیست سره مشوره نه کوو او زو انټي خورو خپلو ماشومانو کې خپلو د کور پیشنټ کې او په کمیونټي کې د اویرنس خور کوي چې د انټي بیجا استعمال بالکل نه دی پکار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر رحمت علي خان دی او زه په الارج کې ورکینګ ایز ا سینیئر فارماسیست. نن زه د صحت ټاک یوټیوب او فیسبوک د لارې چې کوم چینل دی د هغې ایډمنسټریشن ډېره شکریا ادا کوم چې دوی رالو او موږ د ولس دپاره د خپل قوم دپاره چې کوم د انټي نن سبا یو بیجا استعمال روان دی، غیر ضروري استعمال روان دی چې د هغې نه زموږ کمیونټي ته معاشرې ته هغه یو غټ نقصانات را روان دي. نو په هغې باندې خبرې وکړو او خپل قوم چې دی خپل ولس چې دی نو دې انټي د غیر ضروري استعمال نه منې کړو او د هغې مطابق هغو ته اګاهي ورکړو. څنګه چې تاسو ته پته لري چې د انټي ریزسټنس په حواله سره ډبلیو ایچ او پروګرامونه کوي ورلډ وایډ. د دې لپاره دوی خپل ورلډ انټي ډے هم مناوهي. ټیک شو چې خلک د دې انټي د ریزسټنس د لاسه چې کوم مسلې دنیا ته روان دي چې د هغې نه خلک خبر شي. زه به چون کې د خپل کمیونټي خبره وکړم چې موږ دلته نقصانات څه دي او کمې خبرې دي چې هغه یو پیرنټس لا د کور یو سربراه لا یا اینی هیلث کیر پرووایډر له پکار دي چې هغه فالو کړي. موږ معاشره کې نقصان دا دی چې کله هم موږ معمولی چا مری خراب شي، چاته معمولی فلو راشي یا معمولی پوزه او سترګې یا معمولی الرجی راشي یا معمولی خېټه خرابتیا راشي نو موږ ډایرکټ د انټي استعمال نه او د غټو انټي استعمال نه شروع کوو او دا انتهایی یو ډینجرس تھنګ دی د ماشومانو دپاره، د لویو دپاره، د هر ایج کسانو دپاره. ځکه چې ډبلیو ایچ او وایي چې مور دین 95% کیسز یعنی اپر ریسپیریټري ټریک انفیکشن کوم چې د موږ د مرۍ خرابېده یا مرۍ وسوځي یا د مرۍ سړي معمولی خرابوي هغه موږ ډایرکټ زو یو پرسکرایبر سره مشوره نه کوو باقاعده د فارماسیست سره مشوره نه کوو او زو انټي خورو. حالانکه دا وایرلی د دې په انټي یوز په دې کې هیڅ کردار نشته. دغه شانتې سیم موږ ماشومانو ته کوو. حالانکه بوک دا وایي چې یو سړی دی او هغه ته معمولی تروټ انفیکشن وشو دا خو وایرل دی، که ده دوایانې وخوړې نو هم به دی په 100 ورځو کې ټیک کېږي او که ده ونه خوړې نو هم به 3 نه 7 ډیز کې ټیک کېږي. نو کم سړی ټیک شو چا چې دا میډیسن ونه خواړو څه فایدې ورته وشوې؟ یو خو دا ده چې د ده په بدن کې چې کم داسې بیکټیریا چې هغه بینیفیشل یعنی د بدن دپاره فایدهمند دي یو خو هغه کیل شي، د انهضام ډایجسټیو پروسس میټابولیزم هغه افیکټ شي. دویم د اکانومي مطلب دا دی چې د چې کم پیسو هغه ایکسټرا لاز وشي. دریم څه وشي چې د دغه انټي د بیجا او د بار استعمال د وجې نه سبا لکه خدا نه خواسته د ډیر بیمار شي هغه انټي په د اثر نه کوي عادت ریزسټنټ شي. بل معمولی چا خېټه خرابوي فوراً موږ راړ شو او د کلي کې یا لوکل پرسکرایبر چې هغه جینون پرسکرایبر نه فوراً موږ انټي سلو حالانکه دی کې د انټي هیڅ کردار نشته. ښه خبره دا ده یو سړي ته معمولی خېټه خرابېدل ډاریا پرابلم راغی دا نه چې ته د فلایجل او د هایر ډوز اف انټي نه کار والی په کار دا ده چې دغه مریض له ته او آر ایس نیمکول یا ریهایډریټ کړي دې کې د انټي هیڅ کردار نشته. اوس نقصانات څه دي؟ که فار ایگزامپل منګه په دې انټي د دې اور یوز نه منې نه شو نو ډبلیو ایچ او یو ریسرچ جنرل دی هغه دا وایي چې کوم کرنټلی چې کوم دا پریکټس روان دی دې پریکټس ته وایي او دا جاری وساتلی شو نو 2050 کې به هغه وایي چې څنګه یو سونامي راغلی و په جاپان او یوروپین او هغه دنیا یې تباه کړې وه یو غټ هیومن ډیزاسټر راغلی و. ټیک شو نو چې دې دا کوم سونامي چې دا به انټي ریزسټنس سونامي او اوس د دې به څه افیکټ دا به چې هغه وایي چې مور دین 50 میلیون خلک به مړه شي او ځکه چې دنیا کې چې کم انټي دي او په خلکو کار کول پرېږدي. مثلا تا ته نیمونیا وشوه دغه انسان باډي کې دا نظام نشته چې د دې نیمونیا خلاف باډي نیچرلی څه وکړي او په دنیا کې چې کوم انټي اب کار نه کوي چې کار نه کوي د نیمونیا نه به خلک مري. لکه تاسو که هسټري وګورئ د دې ټایفاید نه
د دې ملیریا نه میلیونه خلک مړه دی کله چې د دې علاج یا انټي بایوټیک نو جوړ شي یو ځل دنیا بیا داسې حالت ته روانه ده چې لکه پری انټي بایوټیک ایرا ته لکه څنګه دا ټول انټي بایوټیک ته به خلک ریزسټنټ شي چې معمولی بیماری راځي انسان به کیل کېږي بیا WHO وایي چې 2050 کې چې کوم دا انټي بایوټیک ریزسټنټ سونامي راشي نو بیا به څه چلي هر ایرلی به 30 میلیون خلک کیل کېږي که موږ دا بې جا استعمال بند نه کړو او که موږ ډیلی سټیټسټک ته وګورو نو د پاکستان کې خو ریسرچ اکټیویټي یا د ډیټا هغه راغونډول نشته اوس هم په یورپ کې 30,000 خلک هر کال د انټي بایوټیک ریزسټنټ د لاسه مري امریکا چې د هغو څومره ایډوانس او سټرانګ هیلث سیستم دی 50,000 خلک په امریکا کې انویلی چې دی د انټي بایوټیک ریزسټنټ نه کیل کېږي نو آیا پاکستان کې به څومره نو مهرباني وکړئ دا د انټي بایوټیک د بیجا استعمال چې یار مری خرابه شوه د ډاکټر سره د مشورې نه بغیر زو سټور کې دا الو انټي بایوټیک مطلب دا نه دی انټي بایوټیک خو ستا یو لایف سیوینګ ډرګ دی چې که تا ته یو غټ انفیکشن وشي د هغه انفیکشن او د غټ بیماری د کاوریج د پاره چې تا ته یو داسې ډرګ میلاو شي چې ته په هغې ټیک شي اوس رول څه دي چې ته به چېرته هم به سیلف میډیکیشن نه کوئ دا ریزسټنس غټه وړه سره چې سیلف میډیکیشن مثلا تا ته یو ګاونډي و چې یار مری یا معمولی چیسټ خراب دی یار زه په دې انټي بایوټیک ښه شم لاړ چې ځانه واله میډیسن کې موږ یو محاوره وایو چې اټ از جسټ لایک یور شوز اټس فټ فار یو بټ ناٹ فټ فار د ادر پیپل یعنی دا نه ده چې دا ته په ټیکړي نو بل سړی به هم ټیکي یا اکثر دا خلک کې لکه مطلب په کیلو کې زمونږ ناپوهي ده یا ډرګ نالج نشته چې یار چا د شوګر او د بلډ پرشر دوايي وینو به یار زه په دې ښه شم لاړ چې ځانه دا واله نو تا ته چې کوم ډاکټر دا لیکلي دا به په یو سپیسیفیک سینیریو کې لیکلي دی یو خاص بیماری او ستا کنډیشن ته به یې کتلي د هغې مناسب به یې لیکلي نو اولنۍ خبره دا ده چې د نن نه بعد موږ عهد وکړو چې دا سیلف میډیکیشن ختم کړو چې بس پخوا راباندې دا دوایي ښه راغل وه زه او د سټور نه غاله نو دویم دا چې د کم ډاکټر نه علاج کوو چې هغه مهرباني وکړو چې دا د ګلو کوچو دې ډاکټر نه راوځو او د یو جنون پرسکرایبر نه خپل تشخیص وکړو او بیا چې کله تاسو ته انټي بایوټیک ولیکي نو هغه ډاکټر صاحب نه ځان پوه کړو چې آیا ډاکټر صاحب فارماسست صاحب په دې بیماری کې ماته د انټي بایوټیک استعمال پکارو ماته د دې ضرورت شته که نه زه یې ولې خورم ټیک شوه نو چې کله صحیح مرض نه صحیح ډوز کېدل نه درکړی د هغې د پراپر ډیوریشن دپاره یې نه درکړی هر هغه انټي بایوټیک استعمال نه دی پکار نو دا خپلو ماشومانو کې خپلو د کور پیشنټ کې او په کمیونټي کې د اویرنس خور کوي چې د انټي بایوټیک بیجا استعمال بالکل نه دی پکار ادروایز دا موږ یو ډسټرکشن او تباهۍ طرف ته بوځي بیا به داسې بیماریانې لکه کرنټ اوس هم دي چې یو نیمونیا راله بیا به د هغې علاج نه ځکه چې نوی ایجاد د انټي بایوټیک نوم رشته نو او کوم چې کرنټلی دي دې ته به خلک ریزسټنټ شي نو مهرباني وکړئ موږ د دې ایسیا ټاک یوټیوب ټي وي د یوټیوب چینل او فیسبوک په لارې دا میسج خورول دا موږ د دوی به هم شکریا ادا کوو چې دا تاسو وګورئ او مهرباني وکړئ د انټي بایوټیک د بیجا یا د اور یوز نه خلاف شي چې کله تاسو ضرورت نه کله به هم بیجا انټي بایوټیک مې استعمالوئ دا ستاسو د پیسو پلس د خپل صحت تاسو په خپله دشمناني تھینک یو سو مچ